السلام علیکم ګروپ ملګرو څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک ښی امید لرم ټول به ټیک ټاک یی هلکه زه یو پیغام درکول غواړم خو مهرباني وکړئ ډېر غور سره یې واورئ او که څوک یې ونه ګوري او بل کس یې واوري نو مهرباني وکړئ چې هغه یې بل ته واوروئ ځکه چې دا پیغام داسې پیغام دی چې دا حادثه ما سره نه شوه زه ویم چې زه خو ترې خدای ډېر مطلب په یو ډېر کراس لیول باندې د زه خدای بچ کړمه نو زه ویم چې زه داسې چې د بل ساده غوندې ورور پې چېرته دوکه نه شي ځکه ډېره غټه دوکه ده داسې کار دی چې ما پرون ای ټي ایم کارډ او چیک بک د وابډه هاوس نه خپل راوشتو ټیک ده همون اکټیویټ کو ما ته نن د یو بی ایل چې کوم هیلپ لاین دی په کوم باندې چې ای بی ایل کارډ مطلب اکټیویټ کیږي هغه هیلپ لاین نه به تاسو ته کال راځي ما ته نن کال راغو د ای بی ایل خپل هیلپ لاین نمبر او ما ته کال راغو ما ته وی چې یاره ته اعزاز الله خبرې کې مې او جی وی تا مونږ سره اکاونټ کولو کړی دی په ای بی ایل کې مې بالکل جی لکه تر دونه پورې انفارمیشن به هغوی تاسو ته درکوي که نه چې هغه ما ته زما سی ان ای سی مکمل وي هغه ټیکو پلار نوم مطلب نیم فادر نیم مکمل ایڈریس هر یو سیز د ای ټي ایم اکاونټ نمبر هر یو سیز به تاسو ته وایي چې یاره دا نمبر ستا دی ته به ورته او بالکل ټیک پې وایي هیلپ لاین نمبر هم چې وګورئ مکمل د ای بی ایل چې کوم خپل هیلپ لاین نمبر دی هماغې نه به تاسو ته کال راځي لکه مطلب تاسو به 100% شور یې چې دا ای بی ایل والے دي ټیک ده ای با مکمل تاسو مطمئن کی تاسو ته وایي چې بس مونږ د هیلپ لاین نه تاسو ته کال شوی دی او دغه د زړه نه وباسئ چې یا دا دي یا هغه دي که نه تاسو نه به دی څلور ډیجټ وباسي په څه طریقه تاسو ته به وایي چې یاره ته ای ټي ایم بیک واړوه فرنټ نه بیک سایډ باندې وګوره دا ډیجټ پې شته ته به ورته او بیا به ورته وایي چې دې پسې دا ډیجټ شته بیا به ته به ورته وایي چې او هغه به هم تاسو ته ټیک وایي اخري به تا ته وایي چې دې پسې څلور ډیجټ کوم دی هغه ته ووایه ته به ورته که ته تپوس وکړې ما ته نه تپوس وکړو چې دا په کومه سلسله کې ته ما نه دا تپوس کې هغه ما ته وایي چې یاره دا د 2021 د کال چې کوم ټیکس دی 21,000 روپۍ دا زه ستا اکاونټ ته ټرانسفر کول غواړم تا ته معاف کول غواړم ټیک ده شکر وباسم چې زه په بازار کې وم ما سره ای ټي ایم کارډ نه و کنې ما ورته وی نو ما ورته چې ما سره خو ای ټي ایم کارډ نشته او زه فلحال څه کار په باره کې بار ته راوتی یم او چې زه کور ته لاړ شم ای ټي ایم کارډ به وګورم بیا به زه تاسو ته دغه وکړم هغه ما ته وایي چې ته به کور ته څه ټایم ځې ما ورته ویم یاره زه خو به کور ته چې کوم دی نو داسې 8 بجې خوش ازم هغه ما ته ټیک ته وایي زه به تا ته 8 بجې بیا کال وکړم زه احتیاطا لاړم د پبو زمونږ چې کوم ای بی ایل برانچ دی زه هلته لاړم مې یاره دلته زه کنفرم کوم زړه کې مې هسې شک و چې زه لاړم ای بی ایل برانچ ته ای بی ایل برانچ ته زه نن مازدیګر ورغم هلته زه ډایرکټ منیجر له ورغم منیجر سره زه کېناستم ما ورته سر ما ته د دې نمبر نه کال شوی مې دا ستاسو هیلپ لاین نمبر دی هغه چې څنګه نمبر وکتو ما ته یې وی هیلپ لاین نمبر پې ده وایي څه ډېټه خو دې نه ده ورکړې مې نه جي بس یو څلور ډیجټ تپوس یې رانه کول خو ما سره ای ټي ایم کارډ نو ما ته وایي ډېر خوش قسمت یې چې ډیټا دې نه ده ورکړې تاسې ای ټي ایم کارډ نو دا وایي هیکرانو دا وایي هیکینګ کوي هیکینګ دی وایي زمونږ هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه هم هیک کړی دی مونږ ته وایي خپله چې کوم دی مونږ ای بی ایل والا کسان یو او مونږ ته خپله چې کوم دی کله کله رینګ وکړي وایي دا ده چې مونږ خو پي پي یو زمونږ خو دا کسب دی که نه نو وایي دا چې کوم دی دا وایي اکاونټ هیک کوي او اکاونټ چې کله هیک کي نو بیا مطلب ستا اکاونټ ته چې کم دغه راځي انکم راځي څه سیلري راځي څه پیسې راځي بس هغه چې ته خبرېږي هغه به ستا اکاونټ نه ځي دی بې وباسي ټیک ده نو وایي شکر وباسه چې څه ډیټا دې نه ده ورکړې او خوش قسمت یې بچ پاتې شوې او که بیا هم درته کال وکړي نو بیا ښه بېعزته که او ښه کنځل ورته وکړه دمکي ورکړه چې زه به اف آی ای والا ته ویم په اف آی ای والا یې زه ګېرم ټیک ده نو زه زما دا پیغام دی چې زه خو ترې نه خدای نن ډېر بی چانس بچ کړم ځکه چې یقین وکړئ که ما سره ای ټي ایم کارډ نو په ایمان چې ما ورته بس وي ځکه چې هغه هیلپ لاین نمبر ورسره ما وکته ما خو دا ای بی ایل والي دي نو بس دا پیغام ما د ګروپ کې ملګرو ته شیر کو مهرباني وکړئ اول خو 1 to 1 ټول یې واورئ دا پیغام که چا نه مس هم شي او څوک یې واوري نو مهرباني وکړئ بل ته سونه وکړئ بل ته نه باخبره کړئ ځکه چې لکه انسان په ډېر
زر دوکه کیږي، لږ نه ډیر زر. ټیک ته. نو مهرباني وکړئ که تاسو ته د هیلپ لاین نه هر قسمه کال راشي نو مهرباني وکړئ چاته خپل دغه ډیټا مه ورکوئ، مه اے ټي ایم کارډ نمبر ورکوئ، مه اکاونټ نمبر ورکوئ. بس چې تاسو ته داسې څه مطالبه وکړي بس کنځل منځل ورته وکړي، بې عزته یې کړو، بس کال ورته بند کړئ. ټیک ته. ډېره مننه. الله مو خوشحاله او باد ساته.